محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. ربط او مناسبتون بیان شو او د دې صورت چې کوم بنیادی مضامین دي د هغې خلاصه هم بیان شوي وه. الف لام میم دې ته وایي حروف مقطعات. حروف مقطعات ورته وایي په دې بنیاد باندې چې په دې باندې تسلسل سره روانۍ سره تلفظ نشي کولی، بلکې په یو حرف باندې ځان له تلفظ کولی شي، لکه څرنګه چې حروف تهجو باندې ځان له تلفظ کولی شي. علم به نشي ویلی، بلکې په الف باندې ځان له تلفظ، په لام باندې ځان له تلفظ او په میم باندې ځان له تلفظ. دا حروف مقطعه دي. بیا د دې حروف مقطعاتو متعلق د جمهور سلفو او د خلفو قول دا دی چې دا په متشابهاتو کې داخل دي، او د متشابهاتو متعلق دا خبره ده چې وما يعلم تاويله الا الله. د هغې په مراد حقیقي باندې او د هغې په مفهوم قطعي باندې بس الله تعالی پوهېږي. رسول پاک علیه الصلاة والسلام پې پوهېږي که نه، هغې کې د اصولیانو حضراتو دوه قوله دي. نو یو جماعت دا وایي چې نه، د دې علم د الله جل جلاله د ذات سره خاص دی، هیڅوک پې نه پوهېږي. او دویم جماعت د هغې قول دا دی چې رسول پاک علیه الصلاة والسلام پې پوهېده، خو د الله د پیغمبر نه علاوه بل څوک پې نه پوهېږي. د دواړه قوله شته دی. او ځینې علما حضرات د دې معنی بیانوي، هغې ته به تاویل ویلی شي. هغه تاویل چې هغه د محکماتو په رڼا کې د محکماتو نه خلاف ني، یو جایزه معنا، یو احتمالي معنا. د دې وجه نه بیا په تفاسیرو کې تاسو ته ملاویږي چې الله اعلم بذلک. نو دا دغه جمهور حضرات والا قول دی چې د دې په مفهوم او په معنا باندې فقط الله تعالی پوهېږي. نو په دې باندې خبره کوو، خو اول متشابهات بیا دوه قسمه دي. یو هغه متشابهات چې د هغې په مفهوم لغوي بنده پوهېږي، لکه مثال په طور باندې الرحمن علی العرش استوى. نو د رحمان په معنا بنده پوهېږي، د عرش په معنا باندې پوهېږي، د استوا چې کوم مفهوم لغوي دی په هغې بنده پوهېږي چې رحمان په عرش استوا وکړله. خو لیکن د رحمان په عرش باندې د استوا معنا مراده څه ده؟ په معنا مراده بنده نه پوهېږي، پای کې توقف دی. بس دا علم الله تعالی ته سپارل پکار دي. او دارنګې نور داسې متشابهات شو. تبارک الذی بیده الملک،
نو د ید مفهوم لغوي معلوم دی، لاس ته وایي، خو د ید نسبت الله تعالی ته وشو، دغه ځای کې معنا مراده څه ده، پای باندې الله تعالی پوهېږي. او ځینې متشابهات داسې دي چې د هغې په هغه مفهوم لغوي باندې هم بنده پوره نه پوهېږي. لکه الف شو، خو بس سمجھ ته دا راځي چې دا حرف تهجی دی، لام حرف تهجی دی او میم حرف تهجی دی، حالانکه د دې معنا ده په اصل معنا باندې بنده نه پوهېږي. او د دې دواړو قسمو متشابهات علم، مراد حقیقی، مراد قطعی، یقینی تفسیر په دې الله تعالی پوهېږي. او ځینې علما حضرات هغوی د تاویل قایل دي چې احتمالي معنا یې کیدی شي، د دې مراد معلوم دی، او چې کوم وایي نشي کیدی نو هغوی د حضرات صحابه کرام په اقوالو باندې هم استدلال کوي. یو خو دغه آیت کریمه دی چې وما یعلم تأویله الا الله، د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ نه منقول لی چې لکل کتاب سر وسر الله تعالی فی القرآن اوائل السور. او دغه مفهوم ته نږدې خبره د حضرت علی کرم الله وجهه نه منقوله ده. بیا چې کله دا یو سر شو، یو راز شو، او د دې علم د الله جل جلاله سره خاص دی، نو د دې په نزول کې فایده څه ده؟ دا یو اشکال پیدا شي. نو د هغې متعلق مفسرین فرمایي چې وذکرها وفائدة ذکرها طلب الایمان بها. د متشابهاتو په ذکر کې او د متشابهاتو په بیانولو کې طلب د ایمان دی، چې په دې باندې ایمان مطلوب دی، په دې کې غور، په دې کې فکر، په دې کې تدبر دا مطلوب نه دی، په دې کې ایمان مطلوب دی فقط. سوره فاتحه خو د ټول قرآن مجید مقدمه ده، او د قرآن مجید گویا کې د تفصیلی مضامینو په اعتبار باندې لومړنۍ سورت سوره بقره ده، او د ټول سورت مقدمه ده سوره فاتحه. او د مضامینو د تفصیل په اعتبار باندې لومړنۍ سورت کم یو ده؟ سورة البقره. نو د سوره البقره ابتدا په الف لام میم باندې راځي، د انسان نه غرور او تکبر د علم هغه وباسي، دعوی نه کوي. ځکه د سوره بقره په الف لام میم باندې سړی نشي پوهېدی، ته به څومره علم کې، ستا به څومره علم وي. نو ګویا که هغه علمي غرور او علمي تکبر یې ایستل غواړي. نبي علیه السلام متعلقه یو بله مسله چې بنده د قرآن مجید په معنا باندې او په تفسیر باندې نه پوهېږي، دی تلاوت کوي ثواب کېږي که نه؟ نو بس لنډه خبره چې په الف لام میم باندې ثواب شته او که نه؟ دی په معنا خو څوک نه پوهېږي که نه؟ نو که چېرته په دې کې ثواب وي نو بیا په باقي قرآن کې هم ثواب شته دی، او که په دې کې ثواب نه نو بیا په باقي قرآن کې هم ثواب نشته دی. پوه شئ په خبره باندې؟ ځان له خبره ده چې قرآن مجید الله تعالی رالیږلی تدبر دپاره دی. کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب. قرآن مجید د تدبر کتاب دی، په دې کې خبره نشته دی. خو دا ځان له یو ذمه داري ده د مسلمان چې دی به د الله په کتاب ځان پوهیږي. داسې نه چې دی په فزکس پوهیږي، په کیمسټرۍ پوهیږي، په میث پوهیږي، او په اخبار پوهیږي، په رساله پوهیږي، په ډایجسټ پوهیږي، په ناول پوهیږي،
د خدای په کتاب نه پوهېږي دا مسلمان شان نه دی د به ځان پوهیږي دا د ذمهداري ده خو لیکن دې سره دا خبره یو ځای کول چې په الفاظو د قرآن کریم باندې بلا فهمه بلا تدبر اجر نه میلاوي دا خبره ټیک نه ده دغه برابر نه ده ځکه په الف لام میم باندې ثواب شته او که نه نو خو حدیث پاک کې باقاعده رسول پاک علیه السلام مثال ورکړی دی نص دی چې ولا اقول الف لام میم حرف زه دا نه وایم چې الف لام میم یو حرف دی بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف رسول پاک علیه السلام باقاعده نس کې مثال پیش کړی دی د په دې اجر شته په دې ثواب شته دی او دا د مسلمان شان نه دی چې پار څه دی پوهېږي او د الله په کتاب دی نه پوهېږي اول د الله تعالی د کتاب سمجھ دی علم دی پوهه ده وروستو بیا نور څیزونه دي او کوم علما حضرات چې هغوی معنا کوي نه یو جایزه معنا ده او پای کې بیا مختلف اقوال دي د مختلفو حروف مقطعات متعلق نو پدې کې یو تعویل ده چې الف کې اشاره ده آلاء الله ته د الله نعم لام کې اشاره ده لطف الله ته د الله لطف د الله مهرباني د الله احسان او په میم کې اشاره ده ملک الله ته د الله ملک د الله بادشاهت د الله حکمرانی او دویم کول ده چې الف کې اشاره ده لفظ الله ته او لام کې اشاره ده جبریل ته او میم کې اشاره ده لفظ د محمد ته صلی الله علیه وسلم نو گویا کې دا د قرآن مجید سند ته اشاره ده چې د دې نازلونکي ذات الله تعالی دی واسطه د نزول جبریل او منزل له پر رسول پاک علیه السلام باندې او بل کول دا چې دا حروف مقطعات چې دي نو دا د الله جل جلاله اسماء دي عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ نه منقول دي نو بیا اسماء دي څنګه د پای کې دوه کول دي یو دا چې دا بعینه اسماء دي لکه الف لام میم دا د الله تعالی اسم دی کاف ها یا عین صاد دا د الله تعالی اسم دی او دارنګه حامیم دا د الله تعالی اسم دی عین سین قاف دا د الله تعالی اسم دی نو دلته کې بیا یو اشکال پیدا شي چې دا خو په اسماء حسنا کې داخل نه دي نو استاد محترم امام اهل سنه حضرت شیخ سرفراز خان صفدر صاحب نور الله مقعده فرمایل چې امام رازی رحمت الله علیه فرمای چې د الله تعالی 15,000 نمونه دي اسماء حسنا نو دا په هغه 15,000 نمونو کې داخل دي او دا یو کم سل چې راغلی دا خو هغه دی چې رسول پاک علیه السلام
گویا کې په یو حدیث پاک کې بیان کړي دي. او په حدیث پاک کې حصر مقصود نه دی چې دک دي او د دې نه علاوه نور اسماء حسنا نشته دی. حدیث پاک کې د دې بیان دی چې دا د الله تعالی اسماء حسنا دي او څوک چې دا اسماء حسنا یاد کړي نو هغه به جنت ته داخليږي. رسول پاک علیه السلام فضایل بیان کړي دي او په دې کې حصر نشته دی چې دک اسماء حسنا دي او د دې نه علاوه نور اسماء حسنا نشته دی. او دویم جواب دا دی چې دا اشارات دي د الله تعالی اسماء حسنا طرف ته اشارات دي، بینها اسماء حسنا نه دي، دا اشارات دي اسماء حسنا ته. لکه الف مشیر دی لفظ الله تعالی ته، او لام مشیر دی لطیفون ته، او میم مشیر دی منان ته. یا میم مشیر دی ملک ته ملک یوم الدین، یا مالک ته مالک یوم الدین. دا اشارات دي. او څه پکې نور اقوال هم شته دی چې دا د صورو نومونه دي. د مثال په طور باندې الف لام میم ذالک الکتاب، دا کتاب لا ریب فیه نشته د شک په ده کې، هدن راهنمایي کوونکی دی للمتقین د پاره د متقیانو. ذالک اسم اشاره، الکتاب مشار الیه دی، دا ټوله مبتدا ده. لا ریب فیه جمله خبر اول، هدن للمتقین خبر ثانی. بیا ذالک اسم اشاره خود بعید د پاره راځي. نو په دې کې اشاره کم کتاب ته ده؟ نو بعضې مفسرین حضرات فرمایي چې په دې کې اشاره هغه کتاب ته ده چې هغه په لوح محفوظ کې محفوظ دی. نو اشاره د بعید ذکر الله. حضرت قاری سے فرمایل چې بیا توهم پیدا کیږي چې لوح محفوظ کې کوم قرآن دی نه پای کې شک نشته دی، او چې کوم قرآن مجید موږ څخه دی نو ولې ګینې دا محل د شک دی څه، حالانکې په دې قرآن مجید کې څه شک نشته دی. د دې قرآن مجید متعلق دی چې لا ریب فیه. نو د دې وجه نه ښه توجیه دا ده چې ذالک اسم اشاره کې دا اشاره ده دی قرآن مجید ته، او اشاره د بعید دا د تعظیم شان په بنیاد باندې ده، د عظمت شان په بنیاد باندې. یو بعد د مسافت ته او یو بعد د رتبې دی. نو بعد د رتبې دا په منزله د بعد د مسافت ګرځول شوی دی. نو دا د بعد رتبې په طور باندې اسم اشاره د بعید ذکر کړی شوی ده. ذالک الکتاب د عظیم الشان کتاب، دا لوی کتاب. ذالک په معنا د هذا دی، هذا الکتاب، دا کتاب عظیم الشان کتاب، دا لوی کتاب چې خدایي کتاب دی، لا ریب فیه، په ده کې شک نشته دی. په ده کې شک نشته دی. په کومه حواله؟ لا ریب فیه انه من عند الله، د ده په من عند الله کېدو کې، د ده په صداقت کې، د ده په حقانیت کې، د ده په خدایي کتاب کېدو کې شک نشته دی. دا د شک او د شبهې نه بالاتر خبره ده.
نور آسمانی کتابونو کې هم تحریفات شوي دي او تغییرات پکې شوي دي، نو بنده یقیني خبره نشي کولی چې دا موجوده کمې نسخې دي نو دا من عند الله دي. اصل تورات من عند الله، اصل انجیل من عند الله، نو محرف نسخې په باره کې یقیني طور باندې نشي ویلی. په دې کې کومه حصه خدای نازله کړې ده، کوم پکې د یهودو د نصارو مولیانو خپله داخله کړې ده. او د الله تعالی دا کتاب چې دی نو دا د بسم الله د بانه واخلي د والناس تر سینه پورې دا ټول من جانب الله دی. دا یو یقیني خبره ده، دا د شک او د ریب نه بالاتر خبره ده. نو لا ریب فیه انه من عند الله. او ځینې مفسرین پکې یو بله خبره کوي، لا ریب فیه دا خو خبر دی، لا د نفي جنس دی او ریب اسم دی او فیه خبر دی. نو دا خبر دی، خو کله کله نفي په معنا د نهي راځي، نو معنا لا ترتابو فیه، دې کې ګوره شک ونه کوي. دا خبر په معنا د انشاء باندې دی، دا نفي په معنا د نهي باندې ده، لا ترتابو فیه، دې کې شک ونه کوي. یو وهم پیدا کی چې دلته کې دی لا ریب فیه، په دې کې شک نشته دی. قرآن مجید محل د شک نه دی، محل د ریب نه دی. خو بل ځای کې چې دی وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. دلته کې نفي د ریب او هلته کې ثبوت د ریب دی، او تناقض غوندې کې ښکاري، خو لیکن تناقض نشته دی. ځکه تناقض د ثبوت لپاره څو وحدتونه پکاري، در تناقض هشت وحدت شرط ده، او هغه وحدتونه نشته دی. د په دې بنیاد باندې تناقض نشته دی. ځکه د دې جملې مقصد دا دی چې لا ریب فیه لا ينبغي ان يشك فيه، ليس محلا للشك. قرآن مجید محل شک نه دی، ځکه د خدای کتاب دی. او هلته کې ثبوت د شک چې دی په زړونو کې دی. ان کنتم فی ریب، تاسو په شک کې. قرآن مجید محل شک نه دی، تاسو د دې متعلق شک دی. د دلته کې نفي د ریب ده د قرآن مجید نه، او هلته کې ثبوت د ریب دی په قلوبو د مشرکینو کې، په قلوبو د کفارو کې، په قلوبو د منکرینو کې. نه خو متر شي اوم د کوم ځای او ډب دی د کوم ځای نه ښیي، دې ته چاته تناقض ویلی شي. ریب چې دی نو شک دی، او شک څه ته وایي؟ التردد بین النقیضین، د دوو نقیضینو په منځ کې، د دوو مختلفو څیزونو په منځ کې تردد ته ویلی شي، د یو څیز واقع کېدو ته ویلی شي. لا ترجح لأحدهما علی الآخر، چې یو نقیض ته په بل نقیض باندې څه ترجح نه حاصله، څه رجحان نه حاصل. نو دې ته ویلی شي. نو د قرآن مجید متعلق دا یقین دی او دا ایمان دی زمونږه چې دا خدای کتاب دی. ذالک الکتاب، دا کتاب عظیم الشان چې قرآن پاک دی، لا ریبه نشته دی هیڅ شک فیه، په ده کې هدن هدایت کوونکی دی، للمتقین د پاره د متقیانو. هدن په معنا د هادین کوي، مصدر مبنی للفاعل چې حمل برابر شي. هدا یهدی هدایتن و هدن دا مصدر دی، وصف دی. او د دې حمل براه راست په کتاب باندې نه برابرېږي چې ذالک الکتاب هدن.
خبر خو په مبتدا محمولی کنه ما دا خبر ثانی دی نو هادن للمتقین دی رهنمایي کوونکی دی دپاره د متقیانو رهبر دی دپاره د متقیانو رهنما دی دپاره د متقیانو او دویمه توجیه ده چې حمل مبالغتن دی د زید عدلون د قبیلې نه دی د کمال عدل او د مبالغې فی العدل په بنیاد باندې په زید باندې د نفس عدل اطلاق کیږي د قرآن مجید د ابتدا نه واخلي تر انتها پورې د الحمد شریف نه واخلي تر والناس پورې دا د هدایت کتاب دی دا ټول هی هدایت دی اور رهنما دی رهبر دی د پاره د متقیانو متقین اسم فاعل د تقوا نه د اتقا نه او اتقا او تقوا ځان بچ کولو ته ویلی شي او یری ته ویلی شي په لغت کې او اصطلاح کې د دې درې مفهوم دي یو د تقوا د عام خلکو تقوا د عوام نو دا د اتقاء الکفر بالایمان ځان بچ کول د کفر نه ایمان سره باندې ایمان اختیار کی کفر پری د کفر نه ځان بچ کی توحید اختیار کی شرک نه ځان بچ کی شرک نه ځان وساتي نو دا تقوا د عوامو ده او دویمه تقوا د خواصو نو دا عبارت ته عن امتثال الاوامر و اجتناب النواهی د امتثال د اوامرونه او د اجتناب د نواهیونه امتثال تعمیل ته ویل شي فالو کولو ته ویل شي بنده اوامر فالو کوي په هغې عمل کوي او چې کم نواهی دي کم معاصي دي ګناهونه دي منکرات دي د هغې نه ډډه کوي او درېیمه تقوا د اخص الخواص حضراتو او دا عبارت ته عن اتقاء ما یشعل عن الله تعالی د هر هغه شی نه ډډه کول چې بنده د خپل رب نه غافله کوي همیشه د الله تعالی د ذات استهزار داسې کار نه کول چې هغې سره غفلت راځي د الله جل جلاله د ذات نه نو دا تقوا ده د اخص الخواص حضراتو بیا چې کله د قرآن مجید دا صفت بیان شو چې د رهنمایي کوونکی دی دپاره د متقیانو نو اشکال پیدا کیږي چې د قرآن مجید کمال خو به دا و چې دی د ګمراهو دپاره رهنما دی او په دې کې خو داسې تحصیل د حاصل غونده کې دی هدى للمتقین متقي خو هم په هدایت باندې دی نو د هغې نه جواب دا دی چې د متقین معنا دې ځای کې ده السائرین الی التقوا هغه خلک چې دی تلونکي تقوا ته بالفعل متقیان نی تقوا حاصلونکي السائرین الی التقوا نو کله چا کې د مثال په طور باندې د تقوا د درجه اول نشته دی د ده دپاره قرآن مجید هدایت دی دی پی ایمان ته راتلی شي دی پی توحید ته راتلی شي او چې په چا کې تقوا د درجه ثانیې نشته دی
نو دی پې د دویمې قسمې تقوا ته راتلی شي. او که چا کې دا درېیمه قسمه تقوا نشته دی نو دی ځان کې دا درېیمه قسمه تقوا پې پیدا کولی شي. نو تقوا درې واړه معناګانې مو لګېدي ښه. تقوا په درې واړو معناګانو باندې ټیک کېدی شي. څوک د ایمان نه، د هدایت نه، د توحید نه محرومه دی چې قرآن ته متوجه شي نو ایمان ورته میلاویدی شي، توحید ورته میلاویدی شي. او چې کم امتثال د اوامرو نه کوي او اجتناب د مناهیو نه کوي، د قرآن ته متوجه شي نو په ده کې امتثال د اوامرو پیدا کېدی شي، اجتناب د مناهیو نه پیدا کېدی شي. او چې په چا کې دا تقوا د اخص الخواص نشته دی او دی قرآن ته متوجه شي نو په دې کې د تقوا د اخص الخواص پیدا کېدی شي. د اوقات په بیا په مباحو امور کې هم نه لګي بلکې د الله جل جلاله په یاد کې ولګي. نو د المتقین معنا شوه السائرین الی التقوا. رهبر دی، رهنما دی، ګایډلاین دی د هغه خلکو دپاره چې تقوا ته ورمنتقل کیږي، تقوا ته رواني، استعداد د تقوا پکې. یا تقوا په لغت کې یری ته ویلی شي، نه للمتقین ای للخائفین چې په چا کې خوف خدای. اگر که بالفعل هغه کافر ولیني خو خوف خدا پکې شته دی. قرآن مجید د هغه دپاره د هدایت ذریعه ګرځي. او چې کوم زدي او انادي او خوف خدا پکې ني هغه د قرآن مجید د هدایت نه محروم وي. بیا دې سره متعلقه یو بل معمولي غوندې کې اشکال پیدا کی چې زه قرآن مجید دا هدایت ته دپاره د ټولو خلکو هدى للناس ته لکه بل ځای کې هدى للناس تمام انسانانو لپاره هدایت. متقین ولې ذکر کړل؟ متقین ته په غیر متقینو باندې ترجیح ولې ورکړه؟ نو دا د بالفعل انتفاع په طور باندې بالفعل فائدہ ته څوک اوچتوي؟ متقیان ته اوچتولی شي. نو دا د بالفعل فائدې د حاصلولو په اعتبار باندې. نو ذالک الکتاب دا کتاب عظیم الشان لا ریب نشته د هیڅ شک فی په ده کې هدن راهنمایي کوونکی دی للمتقین لار ښودونکی دی. هدن لار ښودونکی دی پښتو معنا للمتقین د پاره د نیکانو چې کم خلق تقوا حاصلول غواړي، د پاره د یریدونکو چې چا کې خوف خدای. ورپسې تفصیل د بعضی صفاتو د متقیانو حضراتو او بیا د هغوی حکم چې کم خلق په دې صفاتو باندې موصوفي اولئک هم المفلحون دغه خلق کامیاب دي. نو د کامیابو خلقو صفات بیانوي. الذین کسان یؤمنون بالغیب چې دی یقین لري بالغیب په پټو څیزونو باندې ویقیمون الصلاة دی قایموي لمونځ ومما د هغه څه نه رزقناهم چې موږ ورکړي دي دوی ته ینفقون خرج کوي. نو دای صفات دي. ایمان بالغیب دا یو صفت، اقامت الصلاة دا بل صفت، او انفاق دا بل صفت. او والذین یؤمنون بما انزل الیک ایمان بالکتب السابقہ دا بل صفت. وما انزل من قبلک بما انزل الیک ایمان بالقرآن دا بل صفت. وما انزل من قبلک ایمان بالکتب السابقہ دا بل صفت. وبالآخرة هم یوقنون ایقان بالآخرت دا بل صفت.
نه کوم خلق چې په دې صفاتو باندې موصوفي نو په هغې باندې قرآن مجید حکم لګی اولئک علی هدى من ربهم دا خلق په هدایت دي د هدایت یافتو خلقو صفات دا دي و اولئک هم المفلحون دا خلق کامیاب دي د کامیابو خلقو صفات دا دي د ترغیب مقصود دی د دې صفاتو چې دا صفات ځان کې پیدا کړي دې صفاتو سره به کامیابیږي کفر هدایت نه دی کفر ضلالت دی شرک هدایت نه دی ضلالت دی دا صفات ته هدایت دي د الله په بغاوت کې کامیابی نشته دی په کفر کې کامیابی نشته دی په شرک کې کامیابی نشته دی په سیکولر ژوند کې کامیابی نشته دی په لیبرل ژوند کې کامیابی نشته دی و اولئک هم المفلحون چې کوم خلک د دې پابندۍ قایل دي بس هغه کامیاب دي دا شوه خلاصه مرکزی مضمون الذين يؤمنون بالغیب ایمان په لغت کې تصدیق ته وایي که د علم کلام په کتابونو کې تفصیل سره ویلی شي خصوصا شرع قاید کې ایمان لغت کې ماخوذ دی د امن نه ایمان چاته امن ورکول امن ورکول د څه نه نو امن ورکول د نسبت د دروغو نه دا تصدیق شنو تصدیق چاته د صدق نسبت کول چاته د دروغو نسبت نه کول نو په الله باندې او د الله په پیغمبر باندې د ایمان مقصد دا چې الله ستا خبرې ته به دروغ نه وام د الله پیغمبر ستا خبرې ته به دروغ نه وام به رښتیا ګڼم الله ستا د خبرې د صدق اعتقاد به ساتم رسول پاک علیه الصلاۃ والسلام ستا د خبرې د صدق اعتقاد به ساتم دا تصدیق دی په لغت کې دا تصدیق دی او بعض وایي د چې ماخوذ دی د امن نه نو معنا ده د ایمان اصطلاحي په برکت باندې الله تعالی امن ورکوي د عذاب نه بنده ته چې د عذاب نه امن ملاویږي د ایمان په برکت باندې چې خدای مني د خدای پیغمبر مني د خدای کتاب مني آخرت مني نو د عذاب نه بچ کېدی شي نو ایمان اصطلاحي سره امن راځي د عذاب د الله تعالی نه او په اصطلاح کې نو په اصطلاح کې خو بلا تفصیلات دي پکې شپږو پکې غټ غټ مذاهب جوړیږي او یا ایمان بسیط دی او که مرکب دی او مرکب دی نو دوه اجزای دي او که درې اجزای دي او دا اجزای حقیقي دي او که دا اجزای غیر حقیقي دي او د جز په انکار باندې بنده د اسلام نه اوزي په کفر کې داخليږي که نه داخليږي اجمالا خلاصه د توام چې اویلې شرک آیت نه هغې ته به ټول مذاهب را یادېږي چې همدا دا مذهبونه دي پکې نو په دغه اعتبار سره خو بلا ډېر مذاهب دي د خوارجو پکې بیا ځان له مذهب دی د معتزلو پکې ځان له مذهب دی ځکه هغوی وایي ایمان مرکب دی او د دریو اجزاو نه تصدیق قلبي اقرار لسانی او عمل بالجوارح او انتفاع د جز سره انتفاع د کل راځي نو که چېرته په د دریو اجزاو کې یو جز هم نو د انسان به د ایمان نه خارجي نو بیا اپله په کفر کې داخلي و که نه معتزله او خوارج بیا دوه ډلې شي خوارج وایي او په کفر کې داخل دی ځکه هغوی د واسطې نه دي قایل هغوی د منزلې بین المنزلتین نه دي قایل وایي یا ایمان دی یا کفر دی چې د ایمان نه خارج شو په کفر کې داخل شو او معتزله پکې د خوارجو په نسبت لږه نرمي وکړي وایي نه لیس بمؤمن ولا کافر ځکه کفر تکذیب ته وایي نو په دې سړي کې جز د ایمان نشته او مکذب هم نه دی مکذب هم نه دی نو نه دی مؤمن دی او نه دی کافر دی دغه شانتي ده کنه او اهل سنت والجماعه وایي چې نه
دا اجزای دي، خو دا اجزای حقیقیه نه دي. جمهور اهل سنت والجماعت، شوافع، حنابلہ، موالک وغیرہ محدثین حضرات، نو وای دی مومن دی او مومن کامل نه دی. مومن کامل نه دی بلکې مومن فاسق دی. نو دا ټول مذاهب دي پکې. څوک وایي فقط اقرار لسانی ته ویلی شي، څوک وایي فقط معرفت ته ویلی شي. مختلف اقوال دي پکې. و یو عام داسې یو جرنلي غوندې کې مفهوم هغه مختلفو ائمو نقل کړی دی. امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر بیضاوی کی ذکر کړی دی. امام آلوسی رحمۃ اللہ علیہ روح المانی کې نقل کړی دی. او شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فتح الملهم کې د مسلم شریف شرح کې ذکر کړی دی. او زموږ استاد صاحب شیخ سرفراز خان صفدر صاحب رحمۃ اللہ علیہ احسان الباری لفهم البخاری د متعددو کتابونو په حواله باندې نقل کړی دی. بس یو جامع غوندې کې مفهوم دی. نو ایمان لغت کې تصدیق ته ویلی شي او په اصطلاح کې التصدیق بجمیع ما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرورتاً تفصیلاً فيما علم تفصیلاً واجمالاً فيما علم اجمالاً. نبی کریم علیہ السلام نا کم امور ثابت تھی د نبی کریم علیہ السلام مجیئت پاغے باندې معلوم نے، او د نبی کریم علیہ السلام نا اغا ضرورتاً ثابت تھی، بطور بداحت ثابت تھی. کم تفصیلی معلوم دی نہ پاغے باندې داغی تفصیلاً تصدیق کول، او چې کم امور اجمالاً معلوم دی داغی اجمالاً تصدیق کول. په یک دومره ډېر د کود کورید نه او د تفصیل نه کار نه اخیستل، دې ته ایمان ویلی شي. نو دا یو جامع تعریف دی او دا متعددو ائمو ذکر کړی دی. نو ایمان دې ځای کې په معنا د اعتقاد باندې دی، په معنا د تصدیق باندې دی. الذین یؤمنون بالغیب، الذین یصدقون الغیب، الذین یعتقدون الغیب، چې هغوی اعتقاد لري د مغیباتو، هغوی مني پټ څیزونه. غیب مصدر دے مبنی للفاعل وګرځوي. الذين يؤمنون بالغیب ای بالغائب، په هغه شی باندې چې غایب د دوی نه، یا بما غاب عنهم چې غایب دي د دوی نه. دی ته نه ښکاري، په سترګو یې دی مشاهده نه کوي، په سترګو ورته نه ښکاري خو لیکن مني یې. ځکه ایمان مشاہدے ته نه وایي، ایمان مشاہدے کا نام نہیں ماننے کا نام ہے. چې د الله او د الله د پیغمبر په خبر باندې یقین وکړي نو دې ته ویلی شي. ویني یې نه، نه یې خدای لیدلی دی، نه یې قیامت لیدلی دی، نه یې جهنم لیدلی دی، نه یې جنت لیدلی دی، نه یې پل صراط لیدلی دی، خو الله او د الله پیغمبر وایي شته نو دوی وایي شته. دې ته ایمان ویلی شي. د ایمان مشاهدې ته نه وایي، ایمان د الله او د الله د پیغمبر خبرې منلو ته ویلی شي. نو غیب په معنا د غایب باندې، او غیب ته غیب ځکه وایي ما غاب عنهم د خلکو نه غایب وي، خلکو ته نه ښکاري. څوک وایي ما لا يمكن ادراکه بالعقل والحس، غیب هغه څیز ته ویلی شي چې د هغې ادراک فقط عقل سره نه کېږي، عقل ته انکار هم نه کوي، ولیکن خالص عقل سره د هغې ادراک نه کېږي.
والحس او حس سره د هغې ادراک نه کېږي. چې د یو شی ادراک فقط عقل سره نه کېږي، مشاهدې سره نه کېږي، نو څه سره کېږي؟ خبر سره. نو د مغیباتو په سلسله کې به تصدیق پکاري د خبر صادق، هی کې دلیل خبر صادق ته بس. الذین کسان یؤمنون چې د یقین لري بالغیب په پټ شی باندې. غیب جنس ته، الجنس یطلق علی القلیل والکثیر، یو ته هم ویلی شي، په سونو ته هم ویلی شي، چې څومره مغیبات دي ټول ترې مراد دي. نو که معنا وکړی شي په پټو څیزونو نو هم ټیک ده، په پټ شی باندې نو هم صحیح ده. الذین کسان یؤمنون چې د یقین لري بالغیب په پټ شی باندې، ویقیمون الصلاة او دی قایموي لمونځ لره. د ایمان کې معتبر مشاهده نه ده، خبر دی. بعض حضرات وایي مونږ مړي سره ټیپ کې خو د په قبر کې نه پکې د منکر او د نکیر سوال راغی او نه پکې د دې مړي جواب راغی، نو معنا ده چې نشته دی. ایماندار دا خو ستا اعتماد او یقین په ټیپ باندې دی. موبایل دی ورسره کې هم ستا ایمان بالموبایل دی، او حالانکه په ایمان کې معتبر څه شی دی؟ ټیپ معتبر نه دی، موبایل معتبر نه دی، د الله او د الله د پیغمبر خبر معتبر دی. سمجھ تلال؟ نو دا یو صفت شي ایمان بالغیب، او بل ویقیمون الصلاة او قایموي لمونځ لره. نو د اقامت الصلاة نه څه مراد دی؟ اقامت ویلی شي د یو څیز ټیکولو ته، برابرولو ته. عرب وی اقمت العوده، لرګی مې نیخ کړ، پای کې چې کوم اعوجاج و، کوم کوږوالی و، هغه مې ترنه ویسته. مثال په طور لرګي کې کوږوالی دی، کچه لرګی دی، د په همواره ځمکه باندې کېده، د پاسه پې وزني سیس کېده، د هغې کوږوالی به ختم شي، به نیغ شي. اوچ لرګی دی، د ترکاڼې رنده کې د کوږوالی موږوالی ته نه وباسي، او بلکل سیده کې نیغې کې. اقمت العود، لرګی مې نیغ کړ. نو د اقامت الصلاة نه معنا شوه اداء الصلاة بحقوقها، مونځ کول خو د مونځ حقوقو سره، هسې فارمیلټي نه برابرول. اداء الصلاة بحقوقها، د مونځ ادایګي د مونځ حقوقو سره. د دې وجه نه مفسرینو حضراتو یې معنا کړ ده ای یأتون بها بحقوقها، دی به په مونځونو راتلل کوي د مونځ د حقوقو سره. بعضې معنا کوي یؤدونها بشرائطها وارکانها وواجباتها ومستحباتها وما الى ذلك. مونځونه به کوي، د مونځونو به خیال ساتي، د هغې د شرایطو، د هغې د ارکانو. نه هغه نه چې یو تن وایي مونځ کو، استاد خبر وکړي چې په پلیت ځای کې مونځ نه کېږي، او په دې کې نه کېږي، او په دې کې نه کېږي. نه یو کم عقل غوندې کو، نه هغه وایي ما خو یې پرون د ډیران د پاسه کو نه وي کېده. اوس دا د هغه حماقت و چې یو فعل حسي دی، یو فعل شرعي دی. د په فعل حسي او په فعل شرعي کې فرق نشو کولی. د په ډیران باندې کېدل دا خو فعل حسي دی، شرعا نه کېږي. د استاد مقصد و چې شرعا په دې ډیران باندې مونځ کول ناروا دي. کو دې که نه هسې ځان دې خلاص کړي. نو هسې فارمیلټي نه برابرول، بلکې د مونځ د شرایطو خیال ساتل، د هغې د ارکانو خیال ساتل، او چې ارکان د ارکانو په رنګ باندې. ځینې وایي که نه وایي راځئ چې د مونځ نه ځان خلاص کړو. نو زه هم د مونځ نه ځان نه خلاصول، په مونځ باندې ځان د خدای د قهر او د غضب نه خلاصول. ځان د مونځ نه خلاصول چې راځئ د مونځ نه ځان خلاص کړو، مونځ نه ځان بېغمه کړو.
نه د مونځ نه ځان نه خلاصول بلکې په مونځ باندې ځان د الله تعالی د عذاب نه خلاصول. ویقیمون الصلاة او دی به قایمۍ مونځ لره او په اقامت الصلاة کې په دې کې ادامت ته هم اشاره ده چې همیشه به مونځونه کوي. داسې نه چې کله کړی کله نه کړی، په هفته کې د جمعې مونځ کړی او په کال کې د اختر مونځ کړی، داسې نه. ویقیمون الصلاة د 5 وقتو مونځونو به اهتمام کوي. نو په دې کې دوام ته هم اشاره ده. د دې وجه نه ځینې مفسرینو حضراتو یې معنا کړې ده یحافظون الصلاة، دی به د مونځونو پابندي کوي. بیا د الصلاة نه کم صلات مراد دی؟ د دواړه کول شته دی. ځینې حضرات وایي د صلات نه مراد دی صلات مکتوبه. نو اصول کې ضابطه ہے قرآن مجید اعلیٰ ذکر کوي، ادنا وسره ضمنا او طبعا مراد دی. دا نه چې صرف او صرف فرضي مونځ به کوي، سنت به نه کوي، نفل به نه کوي، تهجد به نه کوي، اوابین به نه کوي. نفي د معاده به کې نشته دی. قرآن مجید د شهنشاه کلام د اعلیٰ ذکر کوي، ادنا وسره ضمنا او طبعا مراد وي. نو ټیک ته دغه کولم. او ځنې وایي ویقیمون الصلاة المفروضة والنافلة، د فرض به هم اهتمام کوي، په خپل خپل ځای بعد د نفل هم اهتمام کوي. تر دې پورې چې جمعات ته راشي نو تحیت المسجد به هم کوي، دا به هم نه پرېږدي حتی الوس، اگر چې دا فرض نه دي، دا واجب نه دي عند الجمهور. نو دا بل صفت شو اقامت الصلاة. بل صفت ومما رزقناهم ينفقون، ومما او دا غسنا رزقناهم چې مونږ ورکړي دوی ته ينفقون فی طاعت الله، خرچ کوي به د الله تعالی په لاره کې، خرچ کوي به د الله تعالی په طاعت کې. د رزق نه مراد اعطا ده. ومما اعطیناهم او د هغه څیزونو نه چې موږ ورته ورکړي دي ينفقون، دوی به انفاق کوي، دوی به خرچ کوي. د ما رزقناهم نه څه مراد دي؟ نه عام مفسرین حضرات وایي مراد تینا مال لی. ومما د هغه مال نه رزقناهم چې موږ ورکړی دوی ته ينفقون، خرچ کوي به په طاعت الله تعالی کې. د انفاق نه مراد انفاق مالی دی، کله په جهاد کې، کله په بل طاعت کې، کله په بل طاعت کې. وجوبي انفاق، نفلی انفاق، دا ټول وکړي. د زکات په طور د چاته مال ورکړه، دا انفاق ته فی طاعت الله. جایزه منښته دې کړې وه، صحیح مصرف کې دې ولګوله، دا انفاق ته فی طاعت الله. مسجد جوړیږي، پای کې د امداد او تعاون کو، دا انفاق ته فی طاعت الله. مدرسه ده، طالبان پکې سبق وای، طالبات پکې سبق وای، علما پکې پڑھائی کوي، معلمات پکې پڑھائی کوي. آئی سره د امدادو کو وجوبی یا نفلی، دا انفاق ته فی طاعت الله. مجاهدینو سره د امدادو کو، دا انفاق ته فی طاعت الله. د دعوت او د تبلیغ د پر د بستر واغستله او پیسې د اولګولې، یا د نور سره د امداد او تعاون وکړو، دا انفاق ته فی طاعت الله. او ځینې مفسرین حضرات هغه وایي ما عام دی، د دې نه مالم مراد دی او د مال نه علاوه نور استعدادات پې مراد دي. استاد محترم شیخ سرفراز خان صفدر صاحب رحمت الله علیه دا توجیه بیان کړی و چې ما عام دی. ومما د هر هغه شی نه
د هر هغه استعداد نه رزقناهم چې موږ دوی ته ورکړی دی، که هغه مال دی، که عقل دی، سمج دی، حافظه ده، خطابت دی، کتابت دی چې موږ دوی ته ورکړی. ينفقون خرچ کوي د الله د دین دپاره، د الهی کلمت الله دپاره. د یو لیکونکی خپلو لیکلو سره د الله د دین خدمت کوي، تفسیر لیکي، د حدیثو شرح لیکي، او په کم وخت کې چې په اسلام باندې اعتراضات کیږي د هغې جوابونه ورکوي. دا استعداد ورته الله پاک ورکړی. خطیب د خطابت سره، مالدار د مال سره، مدرس د تدریس سره، مجاهد د جهاد سره، دا ټول استعدادات پکې داخل دي. ومما د هغه څه نه، د هغې استعداداتو نه رزقناهم چې موږ ورکړی دوی ته، ينفقون خرچ کوي.